السلام علیکم ګرانو کتونکو مینوالو یارانو دوستانو مسافرونو دلشاد خاکسار یو ځلې بیا تاسو ته د اورمر نیوز افیشل د طرف نه مخاطب دی او د اورمر بالا سټاف سره چې کومه مدرسې کې کار شروع دی بادي شروع ده جامعه تسلیمیه عزیزیه جنیدیه د اورمر بالا په سټاف باندې دغه مدرسې ته راغلیو ما کیمرمین د ما سره راځي په دې کې چې کومه کار شروع دی ګل بادشاه استاد چې کوم دی هغې سره مونږ لکه څو ځل رابطه وکړه چې یاره مونږ به انشاءالله درځو او چاته هم چې د بخښنې ذریعې جوړیږي په دغه مدرسې کې دغه د اودسونو ځایان چې کوم دي په دې کې هم کار شروع دی کار پکې یا کمپلیټ نه دی په دې کې دلته کې چې کوم مصری بابا رحمت الله علیه پروت دی د هغه باندې چې کوم دربار جوړیږي په هغې باندې هم چې کوم دی نو کار شروع دی نیم لنټر پې اچولی شوی دی نیم پې نه دی اچولی شوی په دغه مدرسه کې چې کومه لنګرخانه ده هغه دغه ده په دې کې چې کوم استادان خپل پیریډونه ماشومانو سره اخلي هغه هم چې کوم دی نو 4-5 کمرې دا په دغه کتار باندې دي بغیر د لنګرخانې نه په دې کې د دې مشر چې کوم دی پرنسپل چې ورته وایي متمم چې ورته وایي د هغې دفتر هم دی مونږ سره په دغه مدرسه کې دا کم لوی حال دا کمره چې جوړه ده نو دې سره خوا کې چې کوم دی اوس د یو برنډې هم ضرورت دی د دغه سبیلونو ځایان چې کوم دي نو دا هم په دې باندې به برنډه جوړیږي د خلکو د حفاظت محفوظتۍ دپاره خو دلته کې مونږ سره کوم د دغه ځای د دغه مدرسې کم مشران استادان چې ولاړ دي هغې سره هم مونږ په دغه اړه باندې یو دوه خبرې کوو چې د هغې رایه څه ده استاد جي السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ استاد جي دغه مدرسې له چې چا ځای وقف کړی دی د هغې راته اول نوم والا چې دغه قرباني چا کړې ده استاد دا مدرسې له ځای حاجي غفور خان صاحب دی والد محترم چې ابریدي خان ماما دی تقریبا 15 مرلې ځای وقف کړی دی ډیره لویه قرباني کړې ده الله دی دنیا و خیرت خشته کی د هغې نه پس بیا یاران دوستان چا څه تر دې پورې الحمدلله دا ځای راورسېدو او جوړ شو خو اوس دا څو کمی دي پکې په باران کې چې کله دغه کېږي خلک اودسونه کوي نو باران پې دغه کېږي لوندېږي او په اوړي کې چې نور ګرم شي نو بیا د ګرموالي د لاسه دلته نشي کولی نو موږ ویو که داسې الله پاک یو ذریعه جوړه کړه چې د اودسونو دا ځای برنډه مکمل شي یا د مخې ته د حال مخې ته برنډه مکمل شي نو ډېر ښه کار به دغه مدرسه چې کوم ځای کې جوړه شوې ده استاد جي د دې جوړوالی خو هم ښه کافي جوړوالی او دا پټیو دا پټیو جي دی کې په 100 ټرالۍ 400 ټرالۍ خاوره پکې وړېدلې ده او دا ځای راډک شوی دی نو انشاءالله ډکون خو پوره شوی دی خو د ځمکې کچوالی شته دی او خامخا چې باران وشي نو بیا طالبانو ته او یا موزګزارو ته دلته ګرځېدل ګران شي نو چې دا ځمکه هم پخه شي الله مالک دی انشاءالله د دې کلي چې کوم مالداره سرمایه‌داره خلک دي استاد جي دوی چې کوم دی نو لاس امداد کوي په دغه مدرسه کې یاره جي بس داسې ډیره توجه نه کوي او داسې لږه کوي نو هغې نه داسې څه جوړېږي نه اکثر بهر نه یاران دوستان لږ ډېر راشي هغې لاس امداد وکړي نو په هغې باندې دا لږ ټکه ټوکه کار وشي صحیح هغې له خو د الله تعالی اجر ورکړي خو په دې کې خو مونږ ته کم کار چې ښکاري هغه دلته کې برنډه جوړول دي په دغه اودسونو ځای باندې چې کوم دی په دقه ځای باندې برنډه جوړول دي نور کار دلته کې کم تاسو مونږ ته لږ د کیمرې په سترګه باندې لکه مونږ هغه ښیو هغه راته تاسو زباني ووایي چې نور پکې څه کول غواړي نو بس نور کار دا دیوالونو پلستر دی دیوالونو پلستر نشته دی ځمکه کچه ده چې زول یا سیلی راشي ټولې خاورې کوټې ته یوسي او د کوټې لین ټول ګډوډ شي نو چې دغه کار وشي انشاءالله دا باباجي دی د مصر نه راغلی محمود غزنوي رحمت الله علیه سره او دلته شهید شوی دی او د ده دا مزار چې دی دې باندې هم دا ګنبد نشته دی نو خامخا چې دا هم پټ شي او بیا ورو ورو پکې داسې کارونه روزي که نه دا معلومات شته استاد جي چې دلته کې لکه طالبان چې کوم دي هغه دلته کې تعداد څومره دي طالبان لکه د بلې مدرسې کې خو تقریبا 400 جوړیږي د زنانو مدرسې کې هم تقریبا 400 زنانه دي خو دلته اوس دا موږ شروع کړي نو 15 طالبان دلته کې حفظ کوي او درس نظامی کتابونه وایي او 15 وی دا ستاسو احسان دی دا ستاسو احسان دی ګنې زه د لارې کاڼی وم
خو تاسو را کتلی دي غمی رانه جوړ شوی دی هغه حضرت علامه مولانا ګلبادشاه استاد جي السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه دلشاد صاحب؟ شکر الحمدلله. استاد جي د دغه دپاره مونږ نن دغه مدرسې ته راغو. اعلان کې تاسو سره ما دوه درې ځل مسلات هم په دغه باندې کړی چې استاد جي مونږ دلته یو پروګرام خو د استاد جي د مخه نه د خولې نه مونږ ته او نه وتل او مونږ چې کوم دی نو راتلونه خو نن مو دا زړه راوچت شوی و چې نن مونږ د مدرسې ته په دې غرض باندې لاړ شو چې چا پکې د یو خښتې اخلاص کړی دی نو هغه دې چې کوم دی هغه اجر ویرکړي الله تعالی. او ګورې که داسې خلک وي چې هغوی ته نور الله تعالی د دغه په وساطت سره د بخښنې ذریعه جوړوي استاد جي. نو تاسو به مو ورته دعاګانې کوئ او باقي د دلته کې د طالبانو تعداد هم راته تاسو وښئ او کوم استادان چې دي چې د هغوی تعداد هم راته وښئ. صلی الله تاسو له ډېر خیر در کړي. کوم خلکو ته تعاون کړی دی الله دې له مجر ورکړي او خدای تاسو له مجر درکړي. دلته کې طالبانو تاسو ته استاد صاحب ووي چې نورو مدرسو کې تقریبا زنانو تعداد چې کوم دی 400 دی څه کم و بیش او بل مدینة العلوم کې راسره تعداد کم از کم تقریبا 300 حوشا پورې جوړیږي او دلته کې دا په الحال نه ویزه دا سہولیات نشته دی شپې تیرول وخت نشته پکې نو صرف 60 طلبه دي راسره او پکې چې کوم دی 3 استادان دي دوی حفظ دي یو د درس نظامی دی خو شو دي 5,000 تنخواه ده او دوی میاشتې تنخواه هم لیټ شوي ده ولا مې نه ده ورکړي अनि دومره غربت او دغه وجې نه نو بس الله تاسو له اجر دیر کړي. هغه ګلبادشاه استاد چې وی شان د سکندر وي په لباس د فقیرۍ کې وي او شیب و شین لوګي قلندرانو سره مچېړه ملګرو د دې پویو خلکو په وړاندې او خیر خبرې کول چې کوم دي دا پکار نه وي. ما ته ډېر ځان بد ښکاري خو بهرحال اجازت سره استاد جي یو خبره کومه. لکه یو کتاب مې کتو په هغې کې لیکلي و چې پیغمبران الله تعالی د دنیا ته راستولي دي د دغه غرض دپاره یې راستولي دي چې سبا کفار چې کوم دی په ورځ د معاشر باندې دا ونه وایي چې مونږ ته هدایت نه شوی او مونږ ته چې کوم دی نو ویلې شوي نو د دغه غرض دپاره او هغه د نبي علیه السلام جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه غوره امت دی چې د شهادت دپاره یې دغه امت پیدا کړی دی او دغه پیغمبران چې کوم دي دا دغه کفارو ته او دغه یهودو نسوارو ته رالیږلي دي هغه ښه لارې ورته ښولي ده. دقسې یو کار چې کوم دی د اورمر نیوز افیشل د کیمرې په وساطت سره هم مونږ دغه کار کوو دغه لار خلکو ته ښیو چې سبا څوک داسې ونه وایي چې که مونږ ته پته وی نو مونږ به هم پکې لاس امداد کړی و مونږ به هم د بخښنې ذریعه چې کوم دی نو هغه لار ځان ته کتلي وه. دغه ګلبادشاه استاذ چې هغه په اورمربالا کلي کې دننه کلي کې چې کوم دی هغه د خانمیر ماما جومات چې ورته وایي په هغې باندې چې کوم دی د دوی رتللو او د الله تعالی ورته د رحمت په نظر باندې هم کتلو هغه چې کوم دی هغه زوړ هغه داوګیر هغه وران جومات چې کوم دی هغه نن ډېر شایشان جومات جوړ شوی دی. بل هغې شاته چې کوم دی زمونږ کورونو سره د کلي هغه سر ته د زنانو مدرسه جوړه شوې ده په هغې کې استاد جي څومره تعداد دی؟ کم از کم تقریبا چې 350 خو مخکې وو او اوس نورې نوي زنانه راغلي دي څه کم ویش 400 حوشه جوړېږي که نه 400 حوشه تعداد چې کوم دی د زنانو په هغه مدرسې کې دی. بیا ورپسې چې کوم دی په دې مدرسې باندې کار شروع شو دا د چا نه پټه خبره نه ده په دې باندې د مونږ د دې کلي خلکو ټولو ته پته ده چې دا ډېر جوور پټیو او دلته کې د دربار چې کومونو دا هم داسې نو په دې باندې هم ګلبادشاه استاد چې کوم دی راغو دلته کې الله تعالی ورته وسیله جوړه کا غفور صاحب د چې کوم دی دغه قرباني ورکا نو زمونږ په دې غرض باندې نن اورمر نیوز افیشل ټیم دلته راغلی دی چې هغه خلکو ته مونږ ریکویسټ کوو چې هغه بهر مسافر دي او هغه خلکو ته هم ریکویسټ کوو چې هغه مالداره سرمایه‌داره الله تعالی ورله چې کوم دی ورکړي دي الله تعالی دې پکې ورته نورم برکت واچي. نو د دغه مدرسې چې کوم کار دی د باترومونو کار دی د دغه سبیل سره چې کوم دی او د سونو ځای دی د دغې باندې کار دی په دې مدرسه کې چې کوم دی نو پرشه چول دي او دلته کې برنډه جوړول دي د دې دپاره د چا چې څومره وس کېږي بلکې چې هغه څومره وسې کېږي د هغې نه دیم کوشش وکړي چې سیوا چې کوم دی نو دلته کې مرسته وکړي. مونږ له بوستاجي د وټساپ نمبر او د موبایل نمبر دا ستاسو یا چې کوم دی نو ستاسو دا ضروري دی او جی هغه تاسو مونږ ته ووایي استاد جي موبایل کانټیکټ نمبر چې کوم دی هغه هم راته ووایي وټساپ نمبر چې کوم دی هغه هم راته ووایي. موبایل نمبر 0302 55 499 22
په دې واتساپ هم دی، په دې باندې چې کوم دی دا موبایل کانټیکټ هم درس په دې باندې دی او ډیره مننه. دغه د حضرت علامه مولانا ګل بادشاه استاد د واتساپ نمبر هم دی او کانټیکټ نمبر یې هم دی. باید د بخښنې ذریعه چې کومه ده نو ځان ته وګرځوئ. دغه ګل بادشاه استاد چې کوم دی هغوی سره د واتساپ باندې رابطه وکړئ، کانټیکټ ورسره کوئ د دغه څیز دپاره، د دغه جومات دپاره، دغه عبادتګاه دپاره. دغه نن هم پکې ښه درنه جمع د جمعې ولاړه وه، طالبان هم پکې دي. د دغې دپاره درته عجزانه خواست کوو چې حضرت علامه مولانا ګل بادشاه استاد سره رابطه وکړئ او د خپل وس مطابق نه، د خپل وس نه اباو چې کوم دی امداد وکړئ چې الله درته د بخښنې ذریعه وګرځئ. په ډېره مینه خپل هوست دلشاد خاکسار له سره د خپل ټیم اجازت ورکړئ. په لوی الله مو سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.